سوچ سمجھ ندی کړی او فوراً تابعداري کړې ده. د تحویل قبله د احکامات چې وګوره بخاري 7252 نمبر روایت ذکر کړی دی چې 14 یا 19 میاشتې رسول الله علیه السلام بیت المقدس طرف ته مونځ کاوه. یهودو هم پسې خاندل چې ګوره کنه خپل زوړ دین پرېښوده، بیت الله خانه کعبه پرېښوده او دې مونځ زمونږ په مینه کې راغی، دې بیت المقدس ته مونځ کوي. خو د الله حکم و نو صحابه کرامو د ټول عمر را روانه قبله پرېښوده او بیت المقدس ته یې مخ کړ. او رسول الله علیه السلام هغه به دا غوښتل چې اوس به حکم راشي چې قبلې ته واپس شه، اوس به حکم 14 یا 19 میاشتې به دې کې تېرې شوې، ډېر غټ انتظار دی. رسول الله علیه السلام نیت تړلی دی او مونځ کوي او په مونځ کې حکم راغی چې قبله واړوئ او اینما کنتم فولوا وجوهکم شطرا، مسجد حرام طرف ته مخ کې والله تاسو له قبله کلکه او مستحکمه کړه. محمد رسول الله په منځه کې مخ ته وکړه، که صحابو ته اوف کړي فوراً رسول الله سره تاو شو چې دا سلام رسول الله علیه السلام جربه سو وی کتل نو صحابو سره مخ ته وکړه. محمد رسول الله خوشاله شو، په دې خپل ملګرو فخر وکړو چې مسنون اذکار وکړو. یو صحابي بار وته، انصاری صحابي دی چې وی قتل نو هغه صحابو چې تل لري کې جمع نیت تړلې ده او بیت المقدس ته مخ کړل ده. یو صحابي تل ده، یو صحابي او ورته وی اے خلکو زه په دې خبره گواهی ورکوم چې نن د مازیګر په منځ کې حکم راغلی دی او رسول الله د مازیګر د منځ باقی رکعتونه قبله طرف ته کړی دي، مسجد حرام طرف ته کړی دي، بیت المقدس قبله منسوخ شوی را مخ واړوي. دا आवाज اوریدل نه چو چرا نقیل قال نو چونکه چنانچه لیکن لہذا فوراً هغه صحابه مخ اړولې دی او تاسو چې لاړ شئ لامبوزه مسجد القبلتین هلته ورشئ دا دواړو قبلو هغه نشان او کوم ځای چې صحابي خبر راوړلی دی هغې ته زه خپله تللی یم او هر څه په خپلو سترګو باندې لیدلي دي. نو صحابه کرام فوراً واړېدل. دا اتباع ده. یو صحابي تللی دی، دا که د احنافو د اصولو د متاثره خلکو وی به چې خبرې واحد خو ځوانمي دی او مونږ خو په خبرې واحد باندې د چا خبرې نه پرېږدو. حالان کې یو صحابي تللی دی او هغې په قبله باقاعده بدل کړې ده. دا صحابه کرام دي په منځ کې دننه چې د الله حکم راغلی دی چې بیت المقدس ته وړئ نو فوراً اوړېدلي دي، لکه د پرویزیانو منکرین حدیثو عقل ته نه دي کتلي، خپل شبهاتو خیالاتو ته نه دي کتلي، او بیا چې الله د مسجد حرام طرف ته او قبله طرف ته حکم کړی دی نو بیا هم عقل ته نه دي کتلي. دا د صحابه کرامو اتباع وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته. نو ما عرض دا کو چې د صحابه کرامو دا ګڼ مثالونه دي چې د الله د پیغمبر حکم باندې ځان قربان کړی دی. کاغذ چې اړه تاریخ چې ګوري تا ته به دا مخې ته درځي چې صحابه کرامو د محمد مصطفی کومه تابعداري کړې ده. داسې تابعداري چېرته پلار د زوی نه ده کړې، داسې تابعداري کړې ده چې داسې تابعداري چېرته ښځې د خاوند نه ده کړې، داسې تابعداري صحابو د رسول الله کړې ده چې داسې تابعداري چېرته غلام د خپل آقا نه ده کړې څنګه تابعداري چې صحابه کرامو د محمد رسول الله کړې ده.